الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوني لحب الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالېږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالېږم چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر او زما دین زما ایمان دے محمد ټول په جمع وایه صلی الله علیه و آله وسلم زما دین زما ایمان دے محمد په ما زیات له حده ګران دے محمد او د زړه سر د سترګو تور مې ترې نظار شه په والله زما جانان دی محمد چې تر څو مې ساه ګرځېږي په بدن کې چې تر څو مې ساه ګرځېږي په بدن کې وظیفه مې په زبان دی محمد او په مولا خورم قسم طبیب لاړ شه د زړګي زما درمان دی محمد او د محمد امین د زړه پر هر به جوړ شي د محمد امین د زړه پر هر به جوړ شي چې آقای مهربان دی محمد که نظر کسوک پکار د درویشانو که نظر کسوک پکار د درویشانو خود به اوینی وقار د درویشانو او هم په دغه لار به ورشي خدای رسول تا کسوک یون کاندي په لار د درویشانو حس گرم بازار بل په جهان نشتا لکه گرم دی بازار د درویشانو او چې په چاکړي د غضب لنده ورخخه الله دې مونږ د دغه بې ادبۍ او د ګستاخۍ نه وساتي چې په چاکړي د غضب لنده ورخخه خطا نه درومي گزار د درویشانو او چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکا چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکا صد رحمت شپ کردار د درویشانو او چې په یو قدم تر عرش پورې رسی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار د درویشانو او درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شاه چې بیان کړو کردار د درویشانو نامور د بغداد جیلانی غوثا نامور د بغداد جیلانی غوثا په حسب نسب شریف لاسانی غوثا او غوثیت د مبارک شه هزار زلا مخور په در درب نورانی غوثا کویتاج د غوثیت ستا په سر لطف کویتاج د غوثیت ستا په سر لطف هم نامدار یې په قطب ربانی غوثا او د سردار د مدینه د گلشن گلیه د سردار د مدینه د گلشن گلیه زلتاش و هزار زل قربانی غوثا بحر و بر دکر سیراب دریاب د فیض تم منبع د کرم فیضانی غوثا آپ فلک د ولایت شمس و قمر قاف تر قاف آستا جلور رسانی غوثا نو پا محمد امین نظر د کرم اکڑا پا محمد امین نظر د کرم اکڑا چکوی د حضرت ناتخوانی غوثا شوق و محبت سر ټول دوستان درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام بالخصوص دغه عظیم استانے دا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الفقراء
حضرت سیدنا پیر سید عبدالحکیم بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف بدغ گلستان کے داغی مبارک و سجادہ نشین محترم پیر طریقت جناب محمد شریف صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا او محافظ ختم نبوت مجاہد ختم نبوت دیر عظیم شخصیت چچا دا قادیانانو خلاف و میدان باندے دا قربانے دا پار اخبر زان پیش کرے دے وغیت بدترین شکست ور کرے دے جناب حضرت العلامہ مولانا محمد یونس صاحب اور دیر محترم زما برادر محترم زما حضرت دیر نزدے جناب حضرت العلامہ مولانا محمد ساجد صاحب او دلتا دا بابا جی سے مبارک دربار کی راغلی درانہ علماء کرام دا علاقے او دا چاپیر چمنا راغلو زما ڈیرو قدردانو مشرانو کشرانو پجمٹولو تا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ تفصیلی خطاب تاسو تا محترم مشر جناب مولانا محمد یونس سے پکئی ز مختصر پیغام تاسو تدا در کول غواړم چې نن د کومې هسته په قرب او جوار کې د فیوزات په مرکز منبع او مرکز کې مونږ او تاسو راغون شوي یو. څومره چې ورځې تیریږي څومره چې وختونه تیریږي د دې اولیاو سره زموږ مینه محبت او عقیدت نورم سیوا کیږي. خلق چې مشران تیر شي وخت چې تیریږي نه اکثر ته نه قبر هم هیر شي روستو نسونا کڑوسونا بچونا تپوس کواستا دا مشر نکا قبر چرتا دے دا غنا مشر نکا چرتا دے نو اگی تا پتا نوی چی چرتا تیر شوے دے مگر دا معشوم بچی دا اچینی والا تبا دا معلومات وی چی دا بابا مزار چرتا دے او بابا سوکو دا یو وڑو کی بچی تبا دا معلومات وی چی سلور نیم سوکالا دری نیم سوکالا مخ کی سلور سوکالو تا خبر قابو دا عبدالرحمن بابا سوکو وجہ صدا عزت مند وجہ دادا چی دوی دا اللہ و دا غد رسول دا در غلامے کری دی نو دا پا کائناتو کے واحد آغا غلامی دا چی دا انسان لبیتا جبات شاہی ورکائی دا آغا غلامی دا چی دا علامہ اقبال پا فلسفہ کے سو طویلی و استاز امتیر شیو اگر آگے او اگر چی کم دے انگریزو اور پہ ہندوستان کے دا حضرت خواجہ صاحب مزار تراغے اور جی زیارت اوکا نو بیا پخپل کتاب کے یو خبر اولی کلا چی ما خودیر بادشاہان لی دلی دی چی جوندیوی فوجی ورسرا طاقتی ورسرا نو پا دنیا باندے بادشاہے کئی خنن ما دا اجمیر شریف پزمکہ باندے یو ناشنا بادشاہیو لیدا یو شخصیت دا دنیا نا تشریف اوڑلے دے دیر وقت اوشو چی دنیا نتلے دے او خورو کلان دے پروت دے او دا اغا ظاہری جوندون ختم شوے دے مگر دا اجمیر شریف دا دا خورونا لگیا دے پٹول ہندوستان باندے حکومت کئی وی ماولی دا چی دا بادشاہانو دا کورنے زنانو تا چی پمیاش کی یواو رز دا خواجہ صاحب دا دربار دا خور و جارو کولو مکمل اوشی نو دا زان دا پارا خوشحالی و سعادت لگے. عبدالرحمن بابا نمی تپوسو کدا کما بات شہیدہ عبدالرحمن بابا جواب را کئی یا رسول اللہ چستا دا در غلامان جوڑ شوی دی نو اغیل بیا اللہ جل جلالہو بادشاہے ورکڑی دی او چستا دا در نبی در شوی دی ستا دا در نچ بے در شوی دی اغی در پا در خور پا سر گرزی دلی دی خوچے چا غلامی ستاسو دا در کڑے دا زمانے بطیری شی اور رزی بطیری شی مگر دا اغی بادشاہے بختم نشی ولی ستا دا در گدایان واڑا بادشاہان دی او ہر چستا دا در اوزی در پا در شی او پا دربار در رسالت تے سرفراز شی سوک داتا او سوک خواجہ سوک قلندر شی او آئینک دا جمال کڑے ورسرگندہ دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی وجہ صدا عزت مندو دق وجہ دا چی دی کل دا اللہ جل جلالہو دا در دا محبوب دا در دا اللہ بندگیو دا ما دا محبوب دا در غلامیو کی بیا اللہ جل جلالہو دی لاغا بادشاہے ورکی چی دا دی بادشاہے بیا نختمی دن کی دی
حضرت بلال جانان مبارک ته فرمای یا رسول الله تر قیامت به زمونږ ذکر کیږي خدا زمونږ ذکر بستا د وجې کیږي خلق به مونږ یادوي په غټو غټو مثالونو کې په عشق ستا همیشه نصیب لکه بلال داغونه چې په احد احد نارو ستړی ستومان نه یمه زه په جانان باندې ژوندی یمه په جان نه یمه تیر به له دواړو کونو شم خو له جانان نه یمه او زما چې څومره ارمانونه دي د یار د کوڅې ارمانی دومره د رضوان د ګلستان نه یمه په عشق ستا همیشه نصیب لکه بلال داغونه چې په احد احد نارو ستړی ستومان نه یمه او ما محمد امین په خپل جانان ایمان راوړی زه تېرېدونکې په هېڅ شان له ایمان نه یمه ځکه عزتمندو چې تر څو پورې انسان د الله او د هغه د رسول در ته ځان سپارلی وي نو بیا دله الله په دنیا باندې بادشاهۍ ورکوي په آخرت باندې هم ورکوي حدیث شریف دی چې کله رب لا یزال یو بنده هغه له دا توفیق ورکي او هغه بنده ځان چې کوم دی الله ته نږدې کي نو دغې نه پس بیا رب لا یزال په اسمانونو کې ملایکو ته اعلان وکي چې اے جبرائیل علیه السلام زه د فلاني بنده سره مینه کوم تم ورسره مینه وکړه بیا جبرائیل علیہ السلام په ټول عالم ملکوت کې اعلان وکړي ان الله يحب فلانا فاحبوه الله د فلانی بنده سره د فلانی زوی د فلانه علاقې د خپل فلانی بنده سره مینه کوي تاسو هم ورسره مینه وکړئ بیا خبره دلته ختمه نشي ثم یودع له القبول فی الارض بیا په ټوله دنیا کې د الله د حق ولی د پاره د هر چا په زړه کې مقبولیت او چې کوم دی سواچئ د هغه محبت ورواچئ هغه بیا مقبول شي په هر طرف باندې که نن زمونږه سینو ته د حضور غوث پاک په ذکر باندې آرام ملاویږي که نن زمونږه سینو ته د حضور دا چینی پیر صاحب رحمت الله تعالی علیه په ذکر باندې قرار ملاویږي نو ډیر خلق په دې کې داسې دي چې هغې بابا لیدلی نه دی نه ورسره ملاقاتونه شوي دي او ډیر خلق په تقریبا اکثریت زمونږ خو ټولو ستاسو زمونږ دا دی چې مونږ خو ټولو د حضور غوث پاک سره ملاقات نه دی شوی مونږ هغې سره د بغداد شریف په لارو کوڅو کې چې کوم دی نه یو ګرځېدلی مونږ د هغې مبارکو سره صحبت نه دی شوی مګر نن هم د هغوی په نوم اورېدو باندې زمونږ ایمان ته تازګي ملاویږي زمونږ ایمان ته چې کوم دی څه ملاویږي تقویت ملاویږي زمونږ زړونو ته راحت او خوشحالي ملاویږي مونږ د حضور صحابه لیدلی نه دي مګر د هغې په نوم اورېدو سره زمونږ چې کوم دی څه اطمینان قلبي مونږ ته حاصلېږي وجه څه ده وجه دا ده چې هغې ټولو خلکو د مدینې منورې د جانان د در خاورو ته خپل ځان سپارلی و نو بیا د قبولیت بیا سندونه خو بیا الله جل جلاله داسې ورکړي دي چې د کائنات هر مخلوق بیا د هغې قدر کړی دی صرف انسانانو نه دا د اولیاء واقعات کرامات چې مشهور دي چې چرته سنسان ځای ته تللی دي اقا دشت الله پاک بیا چې کوم دی آبادي کړي دي او چې چرته دوی مبارکو چرتم تاسو وګورئ د کراماتو دا یو اوږده واقعات دي نه ختمېدونکي واقعات دي چې چرته زناور راغلی دی د دې مبارکو ته مخامخ شوی دی بیا د الله جل جلاله محبت خو بیا الله چولی دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ د زمرې مخې له راځي دا مبارک ورته فرمایي یا ابوالحارث انا مولا رسول الله ای زمریه زه د حضور غلام ما زمرې په حمله کوي خو چې وی قتل د حضور غلام دی خپل ځان رستو کوي او حضرت سفینه ته په ځنګل کې لاره ورکوي حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د سمندر اوبو ته وایي د دریای دجله اوبو ته وایي ای د دریای دجله د حضور غلامان پار اوړي نه کشته شته دی نه پل شته دی د حضور غلامانو له لار ورکه سمندر ول خپل لار ورکوي او وکه چې کوم دی په سمندر کې هغه بل طرف ته اوړي همدارنګې عزتمندو چې د حضور غلام دی ځنګل ته راځي حضرت عقبه بن نافع او د ځنګل خلکو ته د ځنګل زناور خلکو ورته وی دلته داسې زناور دي خلک خوري څوک پرېږدي نه عقبه بن نافع راغی وی د ځنګل زناورو د حضور غلامان راغلي دي ځنګل ورته خالی پرېږدئ راوي قسم خوري چې د ځنګل زناورو زمرو شرمخانو لیوانو مرانو خپل بچی په خلو کې اغستې د حضور غلامانو ته ځنګل خالی پرېښوده ولې عزتمندو د دغې در غلامي کړې ده بس چې چا د دغې در غلامي کړې ده
بیا اغل الله بادشاہ د دوانو جهانونو ورکړي دي عالم کفر راو لګید او هغه چې کوم دې سچلو کو هغه د دقه مرکزونو د ختمولو کوشش وکړ او انګريزان راو لګیدل مغرب زده راو لګیدل هغه هم دقه خبرو کا وی ترسو پورې چې د دې اولیاء او مزارات وی ترسو پورې چې دا د تصوف او د سلوک سلسله وی ترسو پورې چې دا د علم او عرفان د عظیم دینی او روحانی مرکزونه چې چرتا کې بیګیرو ته الله ګیری نصیب کړي چې چرتا بے پټکو ته الله پټکی نصیب کړي چې چرتا بے ذکر ته الله ذکر نصیب کړي چې چرتا لوفرانو ته الله جل جلاله د برکت ژوندون نصیب کړي چې چرتا بے نماز ته الله منزونه نصیب کړي او چې چرتا کې الله کریم جل جلاله بے عشق ته عشق و محبت د مدینه منوره د جانان نصیب کړي چې ترسو دا مرکزونه وی هغه ته پته وا چې مسلمان باندې مونږه چرې چې کم دې خپل لاس نشو بر کوله خو کله موته ندا سلسله ختم کړي نو بیا خپل غلامان جوړول شو ناغوي شروع شو او یو لوی تحریک د دې خلاف شروع کړ کله د اولیاء قبرونو ته د شرک اڑی ہوئے کله مزارات ته د شرک اڑی ہوئے او کله دا ہوئے سره د دې چې په هر شي کې 2 نمبري 3 نمبري وی هر طرف ته خلق داسي وی چې په خجامه کې هم چې کم دی خلق داسې راوځي چې هغه سوي هغه د خلکو د دوکې د پاره هغه یو دکانداری برابر کړي مگر دا هغه مطلب دا نه دی چې دا فیل غلط دی په دې کې یک نمبر شته دی نه بابا جی مبارک فرمایي هغه سو خلق هم نن په جهان شته دی سو کسان الله ورکړي د عزت کای نو مخلم نو خلق بوي چې طرفدار دی او زما غرض خوده نیک نصیحت دا سه خلق اوسم شتا چې الله ول ډېر لوی مقام ور کړی دی الله ول ډېر لوی مرتبه ور کړی دا او الله کریم د اغیب په صحبت کې د بنده د زړه دنیا بدلای ناغي وی راشه دا ختم کا نو کله چې کم دی د شرک اډې دی کله وی دا دلته کې چې کم دی دا سدي دلته کې خلق ته غلط چې کم دی سم ملاوي کی تعلیمات ملاويږي حالانکه چې چرته د الله ولی پروتي د الله ولی چې په کم ځای کې پروتي نو دا خوره خو عام خوره نه ده ځکه دا حدیث کې راځي چې د انسان په خمیر کې هغه خوره شامل وي چې په کومه خوره کې بده دفن کیږي وایګه دې باندې هغه خوره پکې شامل وي چې په کومه کې بیا دې دفن کیږي الله پاک د اک زینا د په دې وجود کې اک خوره شامل کړي وي نو گویا کې دا هغه خوره وي چې دې الله ته ډېر سجدي کړي وي دې الله ډېر زیات یاد کړي وي د سترګو نه چې کوم دې ډېری اوخ کې تلی وي شپه ورځ عبادتونه ریاضتونه مجاهدو تکلیفونو کې تیر کړي وي او بیا چې کله د الله دغه بندا په هغه کې خپل چې کوم دې آرام کوي او خپل چې کوم دې دغه مبارکم لا پکې ولګي نو دا بیا عام زم نوي دا بیا عام کندم نوي دا بیا عام قبرم نوي دا بیا سجور شي الله جل جلاله ملائکه ته فرمایي چې کله د الله دا بندا دلته کې خودي شي چې دا الله او د رسول پر رضا کې وخت تیر کړي الله ملائکه ته فرمایي ان صدق عبدي چې دې سوال او جواب وکي وي زما بنده رښتیا وې افرشوه من الجنه جنتی قالین ورته خور کې والبسوه من الجنه جنتی لباس ور واغوندوي وافتحوا له بابا الى الجنه جنت طرف ته ولا یو دروازه کولو کې اوس به زما د بنده قبر عام قبر نوي زما بنده چې په کوم قبر کې پروتي دا به عام نوي پدې کې به جنتی قالینم خور وي پدې کې به جنتی لباس مغتا چولې شوی او د دین به جنت طرف ته دروازم کولوي دې کې به د جنت هواګانم لګيږي زکه زمونږ ایمان او عقیده دا چې کما دعا دلته الله پاک قبلای او هغه قبولیت ورکي هغه پکور کې نوي وجه دادا چې دا د جنت ټوکړي دي دا د جنت حصے دي او الله جل جلاله رحمتونه په وریږي نو چې چرتا د الله رحمتونه وریږي او د جنت نظاری وی الته الله جل جلاله سوالونه بیا قبلای زکه عزت مندو مونږ چې اولیاء او مزارات ورنه مونږ د دین خپو توحید باندې پوهیږو زمونږ ماشوم بچی نم تاسو کړه توحید بارک الحمدلله د ټولو نه بهترین او کلک موحد بوي مگر چې سو د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه دین او د هغه مبارک او د تعلیمات پرانا کې کومه د خیر سلسله وی نو دامم عقیده ده
چې دا هغه خلق دي چې بخاری شریف حدیث دی چې کله بنده زما شي او دې ما ته کله ځان را نږدې کی نو بیا څه چلو شي لئن سألني لأعطینه ولئن استعاذني لأعیذنه بیا چې دې ما نه څه غواړي رب لا یزال فرمایي زه ورته هغه فوراً ور عطا کومه او چې د کمې خبرې زمانه پناه غواړي بیا ول زه فوراً پناه ورکومه چې دې وایي چې یا الله دا څیز راکا مونږه د الله نه ځان لرې کړی دی حدیث کې راځي چې کله دا مخلوق داسې حد لراشي نو بیا ولا یبالیهم الله بالا بیا الله جل جلاله د دې پروا نه کوي دوی شپه ورځ لګیا وي چې الله ستا پروا نه کوي نو بیا شپه ورځ لګیاو سه او هغه خلق چې هغې د الله جل جلاله شي نو لوقسم علی الله لابره که په الله باندې د یوې خبرې قسم وخوري خدای دا کار داسې وکړه الله هغسې کوي چونکه الله جل جلاله ته نږدې شي او بخاری شریف حدیث دی چې ما نه وغواړي فوراً ورله ورکومه چې پناه غواړي فوراً پناه ورکومه ځکه موږ د داسې اولیاو جولۍ رانیولي دي ځکه موږ د داسې اولیاو لمنې رانیولي دي او ځکه چې دی د الله در کې مقبول دي او د هغې قبولیت په وجه باندې که رب لا یزال زموږ نسبت د دې سره راولي نو نسبت بیا یو داسې څیز دی که د اعلی څیز سره نسبت د یو کمزوري راشي نو د دې کمزوري نم اعلی جوړی د هغه نسبت په خاطر او په برکت باندې عزتمندو خپل تعلق مضبوط کړئ خپل نسبت مضبوط کړئ په یو داسې دور کې چې هر طرف ته په دین اسلام باندې د هر طرف نه حملې شروع دي او داسې حملې شروع دي چې انسان حیران پاتې شي په ټوله دنیا کې دومره ارزان د چا وینه نه ده لکه په دنیا کې چې ارزانه د مسلمان وینه ده یقینو کې د سپو د خرونو د زناورو د وینې تپوس هم شته مګر د 10 لکه ماشومانانو بچو د عراق د بچو تپوس نشته 4 نیمې میاشتې وشوې د کشمیر مظلوم مسلمانان بند دي د هغې تپوس نشته د یخنۍ د لاسه د مشرانو ماشومانو نه څاګانې ووتې بهر چې کوم دی هغې ته د جنازو اجازت هم نشته مګر افسوس دا دی تپوس نشته هغې غوښتله ده چې دا مسلمانانو باندې یو حالت داسې راشي چې دوی مونږ دومره بې حسه کو د دوی نه هغه ایماني غیرت داسې وباسو چې بیا مونږ په دې باندې لوبې کوو د دې پروا نه نو څه چلو کو په دواړه طرفه باندې راغلل په ایماني غیرت باندې د اولیاو زندګۍ ته وګوره د هغې ټول ژوند د الله او د هغه د رسول د تابعدارۍ نه او په هغې تعلیماتو باندې د عمل نه چې کوم دی څه دی د هغې تعبیر بس ټول ژوند دی همدغه چې دنیا یې کړه د خدای دپاره ترکه صد رحمت شه په کردار د درویشانو مګر نن څه چلو شو مسلمانان ډیر دي زما جانان مبارک فرمایلی و صحابه کرامو ته چې یو وخت به داسې راشي چې دوی به تاسو باندې لکه پلیټ باندې چې اوږي څنګه راغونډېږي داسې به در باندې راغونډ شي څه چل به وشي چې کله داسې در باندې راغونډ شي نو تاسو یعنی یو بل له به اوازونه ورکړي یو بل به د مدد دپاره راوبلي راځئ صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله مونږ به په دغه وخت کې کم یو زمونږ تعداد به کم وي کریم آقا مبارک ورته فرمایي نه تعداد خو به ستاسو ډیر وي ستاسو تعداد خو به ډیر وي مګر څه چل به وشي تاسو ته به د وهن بیماري ولګي او صحابه تپوس کوي وما الوهن یا رسول الله وهن څه ته وایي جانان ورته فرمایي حب الدنیا و کراهیت الموت تاسو باندې به محبت د دنیا غالب شي سحر نه ماښام پورې ماښام نه سحر پورې ستاسو مقصد به صرف اور صرف دنیا شي او د مرګ نه به لرې تخته د جهاد د نوم نه به هم لرې تخته هلته به ستاسو ماشومان زنانا ستاسو مسلمانان به ټوکړي ټوکړي کیږي مګر ته والا اعلان وی چې نه جهاد کوما نه جهاد دپاره څوک پرېږدمه نو چې کله دا حالت راشي د وهن دا بیماري درته ولګي نو بیا به کفار په تاسو باندې هر څنګه لوبې شروع کی خو چې کله د میدان کې د وتو تاسو کې سکت او طاقت وي د مرګ نه نه یاریږئ نو بیا به یوازې حاجی صاحب د تورنګزو فضل واحد بابا جی د ناقي په غره باندې ولاړ یو ټولو انګریزانو له به سره د توپو اسبابو شکست ورکوي بیا وجه به صرف دغه وي بیا به حاجی محمد امین رحمه الله په یو ورځ باندې د پاکستان د ارکایز او سپیشل برانچ بنډلې په دې باندې ګواه دي چې په یو ورځ باندې د ناقي په غره باندې دی مبارکو چې کم جهاد کړی دی 900 فوجیان انګریزان په یو ځل باندې مردار کړي دي او هغې دا وطن چې په پرېښودو باندې مجبور شوي دي
دا سیاسی زور نو د دې شاته د دغه مجاهدینو د جهاد د عشق او د وفا هغه زورو چې دوی آرام ته نه دي پرېښودی او چې کله د انګریزانو دا سرونه په لاسونو کې نیولي او حاجي محمد امین رحمه الله د ناقي د غره باندې لاندې را روانو او شاته دومره مال غنیمتو چې مجاهدین د هغې د راوړو نه هم چې کوم دی څه شوي عاجزو نو په هغه ټیم کې عاشق صادق فرمایل کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري څوک او دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان تیغو تفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري څوک شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرې ستی کیږي چې ایمان لري څوک او دا د غیرت وینا سود نکړي بے غیرت لرا پدی وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري څوک او محمد امین پننګ د دین کفن په سر تړلې ور سره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نن عزتمندو چې هغه ایمانی غیرت یې وښکه د ملک وزیر اعظم ښکاره د مدینې منورې جانان مبارک د پر العیاذ بالله د ذلیل نسبت یې ورته وکړه که چا ویډیو کتلی د ذلیل نسبت د دوانو جهانو سردار مبارک ته وکړه و زمونږ دغه نه وایو چې دا ته قصدن وکړه ساغون یې وکړه پوهېده جهالت کې وکړه څنګه یې وکړه علماو چې کله بیا په دې خبره باندې د ده گرفت وکړه باوجود دا نن سویمه ورځ ده باوجود د دې چې ده ته وویلي شو چې دا خو یو ښکاره یو داسې د توهین لفظ دی چې په دې کې خو سره چې کوم دی څه کیدی نشي توجیه کیدی نشي لہذا ته د چې کوم دی ښکاره توبه وباسه اعلان توبه وباسه افسوس خبره دا ده تر اوسه پورې د دوانو جهانو د سردار په شان کې داسې کنځلې کیږي داسې بدرد ویلې کیږي مگر یاد ساتئ عزتمندو د چا پروا نشته اوس هم خلک ورپسې دي اوس هم خلک چې کوم دی په دې خبرو باندې دفاع کوي انګریز دغه خبره غوښته چې په دې خلکو کې مونږ شخصیت پرستی دومره راولو په دې خلکو کې مونږه دومره شخصیت پرستی راولو چې د چا قائد دی کاغه د دوانو جهانو د سردار په شان کې هم خبرو کی پروا نشته حالانکه هم دغه لفظ چې کله رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول د ده زوی مخلص صحابي حضرت عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا مخلص صحابي و چې کله د خپل پلار دا خبره واورېده لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل نو د مدینې منورې د حدودو نه ورته بهر ودرېده او ورته چې کوم دی توره په لاس باندې ودرېده ورته وی بابا تا دا خبره کړې ده حضور ته او صحابو ته د العیاذ بالله هغې مبارکو ته د ذلیل نسبت کړی دی ځان ته د عزت والا کړی دی پلار ورته وی او دا ما کړې ده توره یې راواغسته وایي شابه د خپلې خبرې نه واپس شه ګینې سر در نه قلمومه دا پلار دی زوی ورته مقابل کې ولاړ دی چې پلار یې وکتل چې د زوی خو مې سترګې سرې دي او بالکل چې کم دی بچ کېدو والا نه یم او ده خو چې کم دی نن په دا پروام نه ساتي چې زما پلار زما مخې ته ولاړ دی نو علی الاعلان تیزی ووی آو بچې هم داسې ده انا اذل الناس و محمد اعز الناس په دې ټول ماحول کې زه د ټولو نه زیات ذلیل یم او د مدینې منورې جانان د ټولو نه لوی د عزت نن عزتمندو چې دغه ایمانی غیرت ختم شو کفار لګیا دي کله زمونږ په وړاندې قرآن سیزي دومره کروڑونو خلکو په وړاندې قرآن سیزي مگر دومره هم چاته دا توفیق نه ملاویږي چې د هغه خلاف اعلان وکړي چې آخر دا ولې څوک لګیا دي څلور نیمې میاشتې وشوې زمونږ مظلومان مسلمانان په جیلونو کې بند پراته دي کرفیو کې بند پراته دي کاروبارونه بند دکانونه بند مارکیټونه بند آخر څه به خوري څه به کوي چا سره دا فکر نشته هغې مسلمان د دې بې حسۍ دور ته راوسته چې د دې نبي ته به ښکاره داسې الفاظ ویلي کېږي مگر د دې به پروا نه راځئ عزتمندو چې مونږه د دقې تورو تیارو نه بهر ته راوځو زه به طور یو خادم د تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته پیغام در کوم چې د حضور د عشق او د محبت په حضور باندې د ننګ ناموس او غیرت دپاره د هغې مبارکو د عزت او ناموس د حفاظت دپاره د ختم نبوت د حفاظت دپاره والله چې کومې حملې شروع دي او چې کوم انداز سره دی لګیا دي مسلمانانو
دقه اسلامي تشخص ختمول غواړي، د مدارس اسلامي تشخص ختمول غواړي، هغه دومره خطرناک ترین څیزونه دي چې دا به بیا وخت فیصله کوي که په وخت باندې دې ته مونږ بند ونه تړو، که په ټایم باندې مونږ د دې مخنیوي ونه کوو، بیا به مونږ په جوماتونو کې هم په دقه سپیکر پسې او په دې اذانونو پسې ړانده شو. دا څیزونه خو روانو، د پنجاب نه خو شروع شوې وه، درې طرفه د پنجاب د جوماتونو نه سپیکرې کوزې شوې وې، باقاعده د دې دپاره قانون سازي شوې وه. الحمدلله د حضور یو غلام چې په خپو باندې معذور دی، په خپو باندې معذور دی، خو میدان ته راووته او د دې خلاف یې چې کوم دی داسې اقدامات وکړل چې په اکه نوټیفیکیشن باندې واپس مجبور کړل، او په تیر حکومت کې حکومت په دې باندې مجبور شو د جماعتونو د سپیکرو نوټیفیکیشن الحمدلله موږ واپس اخیستی دی او څلور واړو طرفونو ته سپیکرې کولو شوي. تاسو ته به اندازه وي په تیر کال کې د موټر وی نه مونږ چې په موټر وی باندې ځو، په کوم جومات کې ودرېږو، جومات ته وردن نه شو، پیمان یې ووایه او په هغې کې مونږ د صلات و سلام بورډ دننه او بهر ووینو، زمونږ زړه ته چې کوم دی سکون او خوشحالي میلو شي که میلو نه شي، چې څنګه داسې وګورو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. قسم په خدای مزه راکړي چې په هغه جومات کې ودرېږو. راولګېدل د ټول موټر وی د جوماتونو نه دغه بورډونه کوز کړه، وی په دې باندې څه راځي، وی دا چې کوم دی فرقواریت دی، تحریک شپږ ورځې ټایم ورکړه، شپږ ورځې، او په شپږ ورځو کې دننه د حضور د غلام للکارو چې الحمدلله هغه د صلات سلام هغه بورډونه چې کوز شوي وو هغه الحمدلله په دغې للکار باندې بیا واپس ولګېدل. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا زکا عزت مندو زه وخت ډېر نه علمه مولانا صاحب زموږ ډېر قدردان، هغه ورځې ما ته په مردان کې چا یو نوټیفیکیشن وښو، وایي نوټیفیکیشن راغلی دی چې دلته به د هغې چې هغه کومه پخوانی چې دي په هغې کې کوششونه کړي وو او د هغې چې کوم ځای و هغه وران شوی و چې دا بیا جوړول غواړي. ما وی الحمدلله په هغه ټایم کې خدا د حضور غلامان داسې وو چې دوی تنې تنها په دغه میدان کې ولاړو. اوس خو الحمدلله دومره بیداري راغلې ده چې د حضور یو یو غلام، ماشومان بچي، واړه واړه بچي، نوجوانان دي که الحمدلله هغه بیداري راغلې ده چې د حضور په نوم اورېدو باندې خپل ځانونه قربانولو ته تیار نه شي. مې اوس به دا سوچ هم نه کوي انشاءالله تعالی. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د دین اسلام سره په صحیح معنو کې مینه او محبت نصیب کړي. زما د زړه نه دا دعا ده چې دغه دربار شریف او د دې جمله معتقدین او څومره چې دې سره تعلق لري، نسبت لري، او بالخصوص د اجنی شریف دغه ټوله علاقه چې په دغه فیض باندې آباده ده، زما ورته یو دا خصوصي درخواست دی چې خپل نسبتونه مضبوط کړي، خپل تعلق مضبوط کړي، خپل چې کوم دی ربط او نسبت چې دی دا مضبوط کړي د دې اولیاءو سره. انشاءالله چې تر کومې زمونږ دا تعلق مضبوطي د زمانې د هر یو شر او فترې نه به الله پاک مونږ ساتي، چې تر څو مو دا تعلق مضبوط وي انشاءالله تعالی هیڅ به هم نه او چې کله دا تعلقونه ختم شو، د انګریزانو ته مخکې ویلي شوي چې تاسو خو مدارسو کې کوشش شروع کړ، په هغې کې مو چې کوم دی انګلیش اردو پښتو وردن نه کړه، نورې خبرې هم شروع کړې، خو چې بیا هم تاسو ته 100% کامیابي میلاو نه شوه. د هغې وجه دا ده چې تاسو چې کوم د اولیاو مزارات و اکه مزارات و مکه سې د علم و عرفان هغه چینې د هغې نه روانې دي، خلکو ته د غیرت درس میلاویږي، دغه هم ختمول غواړي. نو دا عزتمندو زمونږ او ستاسو دپاره داسې مرکزونه دي چې دلته الله جل جلاله مونږ ته روحاني غذا راکوي، او انشاءالله تعالی چې تر څو دا قایم وي د حضور د عزت او ناموس پرچم به بلند ولاړ وي. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دا دلته حاضرۍ او دا ناسته، او بیا بالخصوص د حضور محبوب سبحانی شہباز علامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی زمانی کا مبارک بفرمائل غمخور د بے کسان و فیض رسان لاسانی غوثا، غمخور د بے کسان و فیض رسان لاسانی غوثا، قربان جیلانی غوثا. داغی مبارک و پتو فیل دے اللہ پاک کریم و مسلمانانو کی اوزل بیا د حضور د عشق و وفا دغه جذبه را بیدار کی. زه به طور یو خادم د تحریک لبیک یا رسول الله تاسو ټولو ته په دې قافله د عظیمت کې
دا خاص کوما چې تاسو په دې کې موږ سره شانه بشانه ودرېږئ او چې کله مو ذهن ته دا راله چې دا خبره شفیق د خپل ځان دپاره کوي د خپل ذات کوي د مفاداتو کوي او یا چې کوم دی خادم حسین رضوي صاحب چې کوم دی دا د خپل ذات دپاره لګیا دی بیا را باندې لاړې مرونتو کوي بیا موږ ستاسو د لاړو قابل هم نه یو سلام خو غټه خبره ده خو چې نه تاسو ته هم دا پته وه چې دا د حضور د دین دپاره پاکستان کې د نظام مصطفی دپاره د ختم نبوت د حفاظت دپاره د ناموس رسالت د حفاظت دپاره یو ټولګی دی چې په میدان کې دی او صرف دا نه چې رسمن رواجن نارې وهي چې کله د قربانۍ وخت راغلی دی بیا په میدان کې قرباني هم ورکړې ده بیا د فیض آباد په یخبسته هواګانو کې شهدا هم ورکړي دي